په جمع او په یو ځای باندې خوراک کول. د وحشي ابن حرب رضی الله عنه روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې راغونډ شئ په طعام باندې د الله رب عزت نوم په باندې واخلئ نو تاسو ته به برکت واچولی شي پایې کې. د حدیث شریف کې دوه اسباب د برکت بیان شوي دي. یو دا چې په جمع باندې روټۍ خوړل او بل دا چې روټۍ لپاره کلمه سړی وایي. د دې اهتمام کول پکار دي. البته حضرت تنویر رحم الله فرمایي اوی چې په یو ځای باندې او په جمع باندې خوراک کول په غځي کې به بهتر دي چې کله په انسان کې د قربانۍ او د ایثار ماده وي او دا شانته د شریک خوراکات مساله دلته نه جوړیږي ځکه چې ځینو ځایونو کې د ټیم ټیبل خبره وي ځینې انسان د روټۍ هغه ټیم له برابرېږي نه او هغه چې خامخا اتفاقي او اجتماعي روټۍ له ځان برابروي نو ډېر کارونه وي هغه به مخکې وروسته کوي تکلیف زیات وي. بل دا وي چې خوراک داسې وي چې پای کې د یو بل خیال ساتلی شي نو بیا په اجتماعي طریقه ښه ده او که مثلا د دې شیزونو کمی پکې راځي خصوصا ځینې خلک وي په هغو پورې لکه مثلا په کور کې روټۍ شوله بچي ماشومان ورسره کیني نو هغو د وجې نه بیا مکمله روټۍ خراب شي نو ښه خبره ده چې بیا ځان له وخوړلی شي.